جنت ته د بیبي حوا او د حضرت آدم علیه السلام تلل شي دا په طور مهمان. د دې داسې مثال دی لکه سړی د چا ځای ته مېلمه راشي او هغه د څو شپو په نیت راغلی او د کور مالک ورته وایي چې وروره دا کمره ده او دا ورسره غسلخانه ده، دا ورسره چمن دی، چېرته دی چې خوښوي سملا ناست اوسه چمن کې ګرځه، دغه دې ځای دی. د دې دا معنا نه دی چې دا مېلمه راغلی دی او ده ورپسې دا کمره یې لاټ کړه یا دا یې ګویا چې خرڅه کړه چې دی د دې مالک وګرځېدو. نه، څه وخت له چې راغلی دغه ځای دی، دلته به تا ته ارامي او سکونت. د دې دا معنا. نو عرض دا و چې قرآن کې آیات ته وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا. تاسو خیال راغی وَنُودُوا أُورِثْتُمُوهَا، جنت با تاسو گویا کې داسې ملک شي لکه سړي نه چې میراث پاتې وي د چا. نو د دې وجې نه علماء مفسرین وایي چې اسکنا دا نه معلومیږي چې تاسو ټول عمر په جنت کې پاتې شئ. عزیزانو، دا قرآني عجایبات دي. قرآن داسې یو کتاب دی لکه سمندر نه به تر قیامته پورې بے بها ملغلرې راوځي، ختمېږي به. نو بیبي حوا او حضرت آدم علیه السلام دې دواړو دا کلمات 300 کاله وویل. نو 300 کاله پس د حاجیانو صاحبانو ته پته ده چې په عرفات کې کوم وړوکی غوندې غر دی چې هغې ته جبل رحمت وایي. هغې ته چې کومې پوړۍ ختلي دي، دې پوړو سره نږدې یو چاردیوالي غوندې تاو ده، وړوکی غوندې جومات دی. علما وایي چې دا هغه جومات دی چې په دې مقام باندې د حضرت آدم او بیبي حوا ملاقات شوه. دی 300 کاله خپلو کې سره وکړو، تمانه نه خبر او زتانه نه خبر. په دې مقام باندې د دواړو ملاقات، یو ته وایي چې ته آدم نه او بل ته وایي چې ته حوا نه. نو هغه مقام نه اوس چاردیوالي غوندې تاو ده، وړوکی غوندې جومات. عزیزانو، د دې دواړو ملاقات چې وشو نو الله پاک د انسانانو د پیدایش نظام شروع. د بیبي حوا بچي کېده، نو یو هلک او یو جینۍ به وشو او بیا به هغې پسې بله جوړه به چې کېده، نو بیا به یو هلک او یو جینۍ. تاسو به اورېدلي چې دا هلک او جینۍ به یو جوړه سهار پیدا کېده او یو به ماښام پیدا کېده. دا بعضې خلکو لیکلي. علماء محققین وایي چې نه، یو هلک او یو جینۍ به چې نن پیدا شو، نو بل هلک او جینۍ به په خپل میعاد باندې پیدا کړي. څه میعاد چې د حمل دی 10 میاشتې یا 6 میاشتې یا 2 کاله، نو په خپل میعاد باندې به بیا بله جوړه پیدا کړي. عزیزانو، د حمل 3 وخت دي. د اسلام نه قربان شم،
یو سړی دی واده یې وکړو او شپږ میاشتې پسې بچی وشو. آیا شریعت کې دا بچی د ده دی او که دا دې ښځې ګویا د خاوند کور ته په خېټه راوړی؟ اسلام وایي چې اقله موده د حمل چې د هغه ګویا کې شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه. په ښځه باندې به ګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کوره ده. په دغه اولاد کې دا بیان ما تاسو ته کړی یو حابیل او قابیل دا دوه زامن وو د حضرت آدم علیه السلام. څه وخت کې چې قابیل تقاضا وکړه چې راځه چې بدل کړو، زما خور سره به نکاح تو تړې او ستا خور سره به نکاح زه وتړم. عزیزانو قابیل چې ته خپلې خور سره نکاح وتړه او زه به خپلې خور سره وتړم، زما خور ښایسته ده او ستا بدرنګه. هغه ورته وایي چې د الله بنده قانون دا نه دی او شریعت دا نه دی. منلی نه چې منلی نه نو اراده یې دا وکړه چې دا سړی خو ما سره منل نه کوي، راشه مړې کړه. اراده یې د مرګ وکړه خو چل نه ورتلو چې سړی څوک مړ کوي څنګه. شیطان لعین د دې قابیل په مخ کې یو مرغۍ راونیوه او د هغې په دې مرۍ چاړه راخته. بالفاظ دیگر ورته چل خودو چې دا رور د دا په مرغه. نو قابیل څه چل وکړو چې چاړه یې راواغسته او ورور یې په کټ کې پروت و حلالې. اوس دا ورته پته نه لګېده چې سړی بیا مړي سره څه چل کوي. نو ډېره موده د ده دا رور مړ پروت او ده سره دا فکر نه راتلو چې زه به اوس ده سره کوم څه چل. قرآن کریم کې الله ارشاد فرمایي چې فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله یو کارغر راولېږلو او هغه په دې مخوکه کې یو مړه مرغۍ راوچته کړې وه او هغې نه بیا په دې مخوکه یو کنده وکنسته او پکې کېښوه چې د پاسې خاورې په مخوکه راواچوه. دې قابیل ورته کتل، سوچ ورغی چې دا مړ شی دې کارغه څنګه ښخ کړو، نو داسې دا زما ورور مړ ښخول پکار. عزیزانو دې مقام باندې علما لیکي چې اول بنیاد د قتل د ځمکې په سر باندې قابیل کېښود. تر قیامته پورې چې څومره قتلونه کېږي نو قابیل به برابر ورسره پکې شریک. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو نیک کار بنیاد کېښود او تر قیامته پورې هغه نیکي د پاسه تعمیر کېده او هغسې نیکۍ خلکو کولې بیا نو د اول بنیاد ښودونکی چې دی دا به په دې نیکۍ کې ورسره شریک. او چا چې د یو بد کار بنیاد کېښود نو تر قیامته پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو د اولي ښودونکی به ورسره پکې شریک. نو د قتل ډومبنی بنیاد د ځمکې د پاسه قابیل ایښی
او تر قیامت چې څومره قتلونه کېږي نو چې څومره قاتل ګناهګار وي دومره ګناه به د هغه په سر دغې نه په اخوا مختلف قسم مزاجونه یا مختلف قسم عقاید د چا عقیدې د روس دي د چا عقیدې د چین دي د چا عقیدې د امریکې دي د چا عقیدې د انګریزانو دي د چا څه بلا دي د چا څه بلا دي بهرحال هغې سره زما کار نشته زما کار د تخلیق آدم متعلق صرف د قرآن کریم سره او چې کوم ما تاسو په مخکې بیان حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله ابل کال زه چې دلی ته تللی وم په تاناباون کې د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه او د ده یو ځای خلوتونه د ده په خلوت چې انګریزانو بم ورغورځولی دی نو بم د چوکاټ د پاسه پاسوړه کې اوس هم پروت خلاص شوی نه دی 200 کاله تاسو خیال راکړئ دا حاجی امداد الله مهاجر مکی په مکه معظمه کې روان امیانه یې شاته اچولې ده او پیسې دي وروستو نه هغه امیانه یې چې نه غل ووالو نو صاحبه حاجی امداد الله ورپسې هم نه کړ بلاړو کور غل چې منډه کړه هر طرف ته چې منډه کوي مخې ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال بلکل ټولې لارې پې بند راغی د حاجي امداد الله کور ته لاندې ودرېدو چغې کړې چې وا خلقه دې کور کې یو ظالم او په ما خو دنیا بند کړې چغې دي مالې خلق راووته څوک ظالم دی وی یو سپینګیری ظالم دی په دې کور هغه لوسوي حاجي امداد الله ته خلق ویل چې لاندې څوک سړی چغې وایي چې دې کور کې یو ظالم دی هغه چې پاس نه راښکاره شول بچیه ولې ویل و ظالمه دنیا دې را باندې بند کړې ویل ښه اورېږه چې درکوش راکوش شوی وې څه چل دی تا نه مې د امیانۍ والده دا خپل امانت ته واله خو لار راته کلاو کا هر طرف ته چې زم دیوال دی لار را باندې بند حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وی بچیه زما دې په خدای قسم چې تا څه وخت کې امیانۍ له کچ ورکو که نه او غوسه دې کړه نو زما بوج سپک شو پوه شم چې رستو نه چا واغسته نو ما په همغه وخت کې رکې وویل چې خدایه دا ما دله وربخلې دا ما وربخلې نو ما در بخلی شی بیا زه څنګه واپس والم ویل لارې را باندې بند دي زه ویل الله دې لارې م درته کولو بس را روان شو لار ورته کوم شم یا نه یا اوبه کیسه نو عزیزانو عرض میں داو چې دا هغه عظیم انسانان ته چې مړ شو په قبر کې دي کېدي په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړي دې ځای سره ملایکې چې راشي او تپوس ته کوي نو د ده په ځای به جواب قرآن ورکوي ملایکو ته قرآن به ورکوي د شپې چې سملی او یو تبارک الذی ووایي یو تبارک الذی دا تبارک الذی به کوتک په لاس تا په قبر د پاسه ولاړي